نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو دوستانو مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کیږي. روزه باره کې به بیان وکړم چې روزه چې کوم ان شاء الله الرحمن چې زیارت له جمعې ورځې د روزه او دا په قران پاک کې الله تعالی ذکر کړی چې څنګه چې په تاسو باندې فرض شوی داسې مخکینو متونو باندې فرض و روزه او چې روزه دا صبر میاشته چې تاسو پکې صبر وکړئ، دا سخاوت میاشته، دا ښېګړې میاشته، د ورورولۍ د مینې محبت میاشته چې مونږ او تاسو ټول په جمع سره منځونه وکړو او ختمونه پکې وکړو قرآن پاک او تسبیحات پکې وکړو چې جنګ جګړو نه پرهیز وکړو. همدا زمونږ دوکان هم دی، تاسو ورته ګورئ ان شاء الله الرحمن چې روزه کې به هر یو شی په خپل ریټ باندې یو شی باندې قیمت نه خرڅوو او ټولو دکاندارانو ته هم دا اپیل کوم چې څومره په ډواړګي کې او زکریا جومات او سلطان خیلو مارکیټ او پاپوس مارکیټ ټولو دکاندارانو ته اپیل کوم چې ګوره روزه کې چې کوم دی دا ذخیراندوزي او قیمت ریټ چې کوم دی نبی علیه السلام دې باندې ډېر سخت لعنت ویلی دی چې تا څوک ذخیراندوزي کا څوک قیمته شی خرڅوي او چې دا قیمته شي ګوره په دې باندې غټ لعنت یې ویلی چې مونږ او ستاسو دغه حالت نه ځان بچ کړو چې په روژه کې خلکو سره جنګ جګړې ونه کړو، غیبت ونه کړو، درواغ ونه یو، بهتان په چا ونه لېږو، بل چا له ازار ورنه کړو. ګورئ چې چا ډوډۍ وخوړه نو دومره ثواب دی وشو لکه هغه روژهدار چې څومره ثواب دی. که چا کجورو دانه کړه، چا شربت له اوبه وچښلې یا لسي په وچښله چې څومره د هغه ثواب دی دومره ستا ثواب هم وشو. ګوره دا د ښایسته میاشته او نبي علیه السلام چې کوم دی چې موږ ته څه احکامات راکړي دي د اخلاقو، د مینې او محبت، د صبر هغه، استقامت هغه، سخاوت هغه چې مونږ امتیان یې چې کوم دی زړه په سترګو باندې هغسې وکړو او ټولو دکاندارانو مهرباني وکړئ د الله او د رسول او د قرآن په خاطر او د روژې مبارکې په خاطر چې ذخیراندوزي او د هغه قیمته ریټونه مه چلوئ. والسلام.